زما درانه مشرانو وروڼو کشراو السلام علیکم. کوشش هم دغه وي څه کوم ځای ته وي زه کوشش وکړم هر علاقې باندې هر کلي باندې خپله وګرځېږم. خو ماشاءالله بیا خاص طور باندې لکه دغه ځای کې مشرانو هم خبره وکړه. علي خیل د مو ټولو نه غټ قوم هم دی او ماشاءالله ربهم هم دغه دی. کوشش هم دغه وي چې یو ځای باندې صرف یو ځل نه بیا مونږ وګرځېږو. نور کارونو کولو والا خدای دی. انسان یو خپل کوشش دی، یو کوشش خپل کولی شي. او بیا څه کوم حالات په مو باندې څه کوم تیر شوي دي دا د چا نه پټ نه دي. دا یاد ساتو څه کوم دا د مو غور نیکونو نه شروع هر سړی سره راغلی دی، هر کور کې لږ کار کړی دی او په یو څو کالونو کې دا ټول ځمکې داسې ړنګې شوې چې موږ هغه ځایونو ته ورسولو لکه مفتي صاحب خبره وکړه چې دا علاقې مو ځناورانو ته پاتې شو، انسان پکې نه و پاتې. بیا څه تیر شو څه وشو دا د چا نه پټ نه دي. خو یو خبره زه دام حقیقت کې دا تاریخ دی. حاجي صاحب نه ورکوم دا په همدغه ځای به کېږي او دا د دې خلکو او د هغه مشرانو څه کوم د دې علاقې د وجې نه دا سر یې خوړلی و څه شهید شوي دي د مو. دا د هغه مشرانو حق دی چې د هغو بچو دپاره د هغو بچو مستقبل دپاره دغه بالکل ژوند که تړلی شوی دی ژوند اوبو سره تړلی دی. نور کارونه ورو کېږي خو اوبه څه نه وي نو هغه ځای کې ژوند سړی انسان نشي تېرولی بلکې ځناور هم نشي تېرولی. نو هغه د وجې نه انشاءالله مو سره لکه ما ته مفتي صاحب دا خبره مخکې هم کړې وه، ما ته ویلي ما سره فنډ هم شته، څه پایپ لاین وغیره دا ټول موږ سره شته هم دي. نو د راتلونکي هفته کې یو څو ورځو کې زه به دغه محکمې والا ته ویم تاسو سره به دغه ځای کې وزټ وکړي، دا دواړه سکیمونه ورته وښیم څه کوم کار کوم ترتیب کې جوړول وي. ځکه څه دا دروغ دي که څوک دا یهی څه پېښور کې ناست یا اسلام آباد کې ناست هغو د علاقې ضرورت نه خبرېږي. کوم انسان په کلي باندې پروت دی هغه د خپل ضرورت نه هر سړی خبر دی. دا د تعلیم ضرورت هغه ځای نه لګیا وي هغو نه دي خبر. دا محکمې به تاسو ته راځي تاسو یې وګرځو هغه علاقه وکسي هغه هغه سکیم وکسي تاسو خپل ورته طریقې کار ورته وښیو څه که هغه طریقې سره کېږي یا د هغو بل تجویز وي نو تجویز انشاءالله په ده کې خیر هم وي او څه یو ځای کار کېږي څه اتفاق سره کار کېږي داسې خیر او برکت هم وي نو هغه به علاقې باندې راځي تاسو مشورې سره به دغه کار کوي. ورسره تاسو دا سړک خبره وکړه بالکل همدغه ته موږ راغلي یو. صرف دا نه دی چې مونږ یو کور ته نوځو بس سترګې پټې کړو بیا وروځو، یعنې دا کارونه مو کولو نو دا به بیا الیکشن ورځ کې راغلي. خو مقصد د دغه راتو تګ راتګ همدغه دی سر تاسو کوم ضروریات دي نو دغه سړک به م انشاءالله اوس وکسو او څه کیلومیټر وغیره وي نو دا هېڅ خبره نه دی. ما راتلونکې اومې میاشت کې فنډ راځي نو هغه کې به دا دې باندې ډېر آبادي هم پرته دی نو دغه سړک به انشاءالله تاسو کلي دپاره به مو. آخر کې بیا زه تاسو انتهایي مشکور یم. خصوصي طور باندې دغه یاد ساتو مو خپله دغه ځای کې زه اوس د یو پارټي سره تعلق ساتم، ما سره دغه ځای کې ملګري د پارټي طرف نه ما سره ټول راغلي دي. خو مو څه کم الیکشن ګټلی و مو د اورکزو دپاره ګټلی و یو اتفاق مو جوړ کړی و. انشاءالله